أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان سید الشهدا سفر میاشتې تلسم ریزه ده اوس خدمت کی مارس کړي وو. کربلا یقینا مودو پارا قیامت پورې د نجات او د هدایت ذریعہ ده. ٹھیک ده زمان و مکان اعتبار سره محدود زمان کې محدود مکان کې واقع شوی او واقعیا ده خو اسباق و حواله سے توقسی سبق ورنا قیامت پورې حاصل دی شي. هر زمانه د پارا مشعل راه ده کربلا، هر مکان د پارا هر علاقه د پارا کربلا چراغ هدایت ګرځیدلې ده. نواجه د سحاری النبی و ولی و امام د کربلا و د مولا حسین ذکر کړی دی. هر دور کې کربلا واقعا حتی کربلا واقعا شوی نه وي اخ ټایم کې انبیا او اولیاء د دې ذکر زنده ساتلې ده. عمر کړه او سدینا مختلف اسباق حاصلوای شو. رهبر معظم جمله ده سپکار ده کربلا نه تاسو سبق حاصل کوئی نسل نو ته پکار ده دا سبق ملو شي او نه یو سبق درس متملويږي هدایت والا درس ده او بهترین درس ده هدایت والا پکار ده انسان هدایت نه حاصل کی. مولا قول ده سکلا مولا خطوط لیکلی او خط بصری ولا لیکلو خط کی امام جمله اندا وکړلې مولای ان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احیت. سنتونه ختم کړي دي بدعتونه زنده کړي دي. مولا دی فإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري کچیر تاسو ما ایما خبری واوروي عمل په وکوي ایما پیروي وکوي اهدکم سبیل الرشاد دغه ټولو گمراهي او حل مو سره شته ده تاسو هدایت کېدای شئ. مو مثالونه در کړي چې مولا کربلا ته څلور ده جنگ مقصد څه نه ولاړ. امام اخیری ټیمه پورې کوشش کړی دی چې جنگ ونه شي خلکو ته نجات ملو شي هدایت شي خلک. و امام بار بار خطوط استولی دي بار بار امام مذاکرات کړي دي امام سفیران استولی دي امام خطبه ور کړي دا ټول یاندې د پاره وي چې یو کس کا هدایت شي ډیر ده یو کس ته نجات ملو شي. لسم ورځ مولا څه اخیری ټیم کیا څه تک تنها پاتې شو. مولا هل من ناصر ینصرنی غاگ و فریاد و ندا څه کړي دی هدایت د پاره وا هدایت د پاره څو اوسه مقاده دتا ک خپل لیارینا ظلم نه و پسیدای شو یا پاس شوی اخ ټیم کیا مولا انتظار کی او ته چوک وی څه ملحق شي مو پسې تاریخ کې رغلی دي څخ ټیم کیا ځنه کسان ملحق شوی دي. امام سبیلا پوتیو سعد و ابو الهطوف دوا ملګری وو جوانان وو امام پسې ملحق شوی دي. اندغ ټیم کې عصر او شور ټیم کې مولا سے ملګرتیا کړي د شهادت ته ملو شه د کربلا فیرس کې اوسه نامې ځلیږي. نو دا کسه هدایت مهم نقطه ده. مولای کائنات ټول عمر اندغه نقطې د پر تیر کړي ده زندگی اندغه د پاره. بیګم مثال در کړي جنگ صفین څخه کله مارکا ګرموي امام جنگ کې تعلل کوي مولا کوشش کوي چې جنگ ونشي. خلق پر پیګنډي شروع کی څه مولای کائنات علی د جنگ نه ډریږي جنگ ته زړه نه کیږي. ځنه کسانو پر پیګنډي کولی څه اهل شام ولا د مسلمان غني دین مخالف دي نه غني ځکه جنگ نشي وسکوای. مولا ته د خبرې ورسیږي مولا وتی چې ز علی جنگ نه وډر شم
ځوانۍ کې نه یم ډر شوی، اوس کله عمر تیر شوی دی اوس ډرېږم څه ګیره مې سپینه شوي دی پښتو خبره. مولای کائنات وتی زه شهادت څه دوره مینه مه دی لکه و وړه بچي مور شودو سمینه وي. امام الفاظ دا دی نهج البلاغه کې شته دي. مولا وتی چې که دا سوچ لري چې دا د زه مسلمان ګڼم بېدینه دی نه ګڼم شام والا خل دا د زه بېدینه ګڼم دا د زه مسلمانه نه ګڼم دوی سه جنګه روا ګڼم. امام مقصد دا دی چې اسا ان یهتدي منهم احد. ایمان دخته انتظار دی چې کیدای شي یو کس هدایت شي دوی کې انده یو کس که هدایت شي ورکې دویا موته غوټه خبره دی کفي دی ما دپاره. او مولا خیري ټایم پورې ځنه کسان هدایت کړي دي اندغې ذریعې سره. مولا جنگ ټایم کیا چې یو کس اهل شام والا جنگ کوي مولا سره قرآن تلاوت کوي اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون درشمه سپاره سوره نبأ تلاوت کله کوي امام پښتنه ونه کی چې کوي چې تلاوت کوي چې الویلی وتی چې قرآن د الویله مولا وتی چې پیږي اور باندې چې تفسیر ده څه تشریح ده هغه وتی چې نه موي تفسیر نه منع کړیو حاکم شام تفسیر نه منع کړیو تفسیر طرف ته ماسوي ځکه منع کړیو اهل بیت شون ورکیو ځکه منع کړیو اهل بیت مدح ورکیو حق ورکیو ځکه تفسیر ته نه پرخلل مولا دوتی چې تفسیر زده تو کمیدی تفسیر چی شه ده مولا دوتی والله انا النبأ العظیم قسم وی خدای باندې هغه نبأ عظیم هستی زیم ځکه کې خلق ور باندې اختلاف د دنیا کې ځنه کسان نه مني قیامت کې بهار او کاس نه بیل بیل د علی ولایت پختنه وشي څکله دا تفسیر ورته وکي هغه نه بعد سر ټیټ کې اهل حق وی هغه سوچ په وکي خیمان شي واپس روشي شام لخر پرېږدي مولا سمیلو شي امام لخر سپایی جوړ شي. نقطه دا وا امام جنگ کیا ځنه کسان نه ویل امام توره داسې نه چلوله چې سترګې ورته پټې کړي مولا توره چلولي نه مولا به یو ویلو دوه به پرخلل مولانا به پښتنه کې د مولا ته د توره ډېره زیاته نه وایي هر څوک د نه کتلی هر یو نه د سهر نه وایي امام به ورته ویله نه زه نسلو کې سترګې غړوم څه که چیرې هدایت ولا ورکي وي زه نه وایم. اندیشون سے کربلا کی مولا حسین اندسی کړي دي مولا سید الشهدا ابو عبدالله الحسین اندشه کړي دي مولا سجاد نه چا پښتنه کوله څه ایته بابا حسین به څه خلته دښنه کتلول مولا به وته ویله څه هر یو نه ویلو هر یو کربلا کې نه دیواله وګرنه یو نشو پته کې د امام بابا حسین نه زنه به ویل زنه به مولا پر خلل اندی د پاره زنه کسان ورکی او څنګه بعد کې هدایت کې دل زمانو کې اولاد کې المسیو کې نسل کې ورسته هدایت والا کسان روان وو ځکه ټول نه دیوالی دا هدایت قربان وشم ډیر مهم نقطه ده. نو دا مو د پاره نن هم یاد وساتو دغه درس د کربلا کوم ده د هدایت والا درس ده د خیمات سے لګیدلی ده د مجلس برگزار کیږي مولا سید الشهدا ذریعہ صدا روز بروز خلق هدایت کیږي. بیگم عرض کړه اخیری نقطه تو ز ریپیټ سے کم منن مجلس هم اندی سره متصل کوم غدا ده مولا حسین بار بار کربلا کی عمر 7 سے مذاکرات کړي دي. دا مذاکرات ډور والا مذاکرات نه وو دا مذاکرات د هدایت والا مذاکرات وو. مولا غختل څه دغه ته هدایت ملوش مولا 1 to 1 ملکتونه شي دي عمر 7 سره دا به شاید تاسو نوی وریدلی مولا یو ورنه څو ورې ملو شوی ده کله اجتماعي شکل کې ملو شوی ده کله انفرادي شکل کې ملو شوی ده کله کسان ورستولی دي یو ورې امام حسین علیه السلام ابو الفضل العباس شهزاده علی اکبر علیه السلام مولا حسین سره هغه سره خپل زوا یو غلام مولا سمیلو شول مولا ډیره تفصیل سره جامع وسوکا مولا ډیر نصیحت وکړو مولا دوی ته لا تشارک فی دمی یا عمر اتق الله ولا تشارک فی دمی عمر صاد خدای نه وډرشه ایمو وینو کې لسونه ما رنگین کوا قیامت پرې بل لعنتی ګرځي عمر صاد ته یې نه مخونه خطرې کېده زه خطرې کېم مولا دوی چې تو خطرې زموار زیم تو خونی زموار زیم مولا ته دی چې نه مون ازمکه خلیجه دو در نه ضبط کوي مولا دوی چې تو زموار د زیم امام بابا علی دورستر باغ د څه ونی مولا خپل ورکی لګولې دي مولا علی لو خپل ونی ورکی لګیدلې دي ماغه باغ ز ټول توته دیر کوم زه د سوادا کوم
زه د زهرا زوی حسین د څه واده کوم. بیا یا بهانې جوړوي، کیسې کوي. مولا ته هیڅ نه، ما ته امن نشته دی، ما ته امان نشته دی. امام ته هیڅ امن و امان ذمهوار د زه یم، زه امن در کوم، امان د ما څه لاس کې دی، بېغمه اوسه. بیا مولا ته هیڅ نه، کیسه داسې دی چې ما ته د شهر ری د حکومت واده راکړي دی، زه هلته ګورنر جوړېږم. دې ټکي نیا مولا ته هیڅ عمر سات مونې د یقین و باور شته که نشته؟ زه د داسې درته یم چې شهر ری حکومت خو بېله پرېږده، غنم دانه بیا ونه خوري، هغه درته نه میلاویږي. هغه نه بعد سر ټیټ کي، مولا خبرې اثر نه په وکي او مولانا روان شي. خو یو ټکی وکي، د ټکي د لږ سوچ وکړي چې کوم کس حق پذیر نه وي ښه پوهېږي څه غلطې باندې هم، خو ضد ته وی لوړ وي، کبر ته وی لوړ وي. ټکی داسې وکي والله انی اعلم حرمت اذى اهل البیت، قسم د خدای باندې زه خبر یم په دغې خبرې باندې چې اهل بیتو ته ازار و اذیت رسول، هغوی سره ظلم کوله حرامه دی. دا تاریخ کې جمله د عمر سات کړي دی چې د دغې خبرې باندې ښه خبر یم چې اهل بیتو ته ازار رسوله حرامه دی. دی په باوجوده لاړو چې کله مولانا پاڅېږي امام نصیحت ونه مني، اثر نه په وکي، چې کله روان شي مولا یو ټکی وکي ذبحک الله علی فراشک عاجلا ولا غفر لک یوم حشرک. مولا د ته چې خدای د خپلې بشترې باندې ذبح کړه ډېر زر، او خدای هیڅ کله تا قیامت ورځې پورې مه وبخښه، جهنمي دنیا نه لاړ شي. مولا مبارکې ژبې نه څه ټکي وځي، هغه داسې بیا اثار کوي چې اندغه ملعون عمر سعد څه بیا سن 66 هجری کې، سن 61 هجری کې کربلا شوي دی، سن 66 هجری کې خدای مختار بزرګوار باندې برکات کې دوا، خدای درجات یاسع علی دی، خدای هغه مو دپاره باعث شفاعت وګرځوه. کسا یغه توسط سره مالک اشتر فرزند ابراهیم بن مالک اشتر ذریعه سره سن 66 هجری کې لسم ریزوا عصر اشور وو چې ابراهیم دیدی سینې نو سو ساره ونه پرې کړلو. مغه لسم ریزي چې کوم لسم ریزي مولا سید الشهدا سے ظلم کړو. مولا ټکیا دا شو ته کوم رسات څوم رسات ایتو سار بز قسم زده تو سار قسم ایتو مرغلله د ز قسم سنیزه کې وچاته د کوفه کې دی ګرځوي وړه وړ کې د کوفه ولا څټه وسې منډي وای تیګي د وسې شړی ماغه شی وشول لسم ریزه باندې 66 هجری کې صرف 15 کولا بعد کربلونه صرف 15 کولا بعد مرغلله انده شی وچاته شونی زی کې وړه وړ کې وسې شړه تو تیګي وسې شړلې ای ولسم ریزه باندې اهل بیتو مرغللی نیزو ته وختلی سن 66 هجری کې ولسم محرم باندې د عمر سعد مرغلله نیزه ته وختله دای سزا وا دای عقوبت وڅوته ملو شولو خو دا وسوي کسا ګناه ذریعہ سره ظلم ذریعہ سره غوړی خپل مقصد ته ورسیږي نه رسیږي دا یاد وسوي چوکا غوړی معاشره کې ګناه ذریعہ سره غلطی لیارې ذریعہ سره نا درستی طریقے سره غلطی وسیلے سره غلطی ذریعے سره نجائزی طریقے سره گناہ ذریعے سره خپل مقصد ته ځون رسې نشي رسیدا ای گناہ ولا چولی اینڈ باندې بلاک دیو گناہ ولا چولی نه نشي وتا مقصد ته نشي رسیدا دټس ا نوٹ کوئی یو کس مولاتی اذنی بحرفین مولا سید الشهادتی مولا دو ټکو کې نصیحت ورته وکړه دو ټکو کې امام ته نصیحت دا شی وکي غ الفاظ دا شی دی من حاول امرا بمعصیت الله چوکا کوشش کوي چې خپل کار گناه زری سره حل کی گناه زری سره خپل مقصد ته ورسیږي کان افوت مم لما يرجو چې کوم مقصد دې نا امید بکیږي مقصد ته بن رسیږي او وساته مقصد ته بن رسیږي مولوی و اسرع علی محبس ما يحذر کوم شي نه څه ډریږي چې دغشي کې گرفتار نشي مغشي کې به گرفتار کیږي د امام قول د معصوم قول د هیڅ کله خطا نشي کېدای یاد وساته کوم کس ګناهانو زری سره ناجایز طریقې سره مقصد ته رسیږي مقصد ته بن ورسیږي نو امید بکیږي او کوم شي نه څه ډریږي چې دغه کې پریو نزي مغشي کې به پریوزي مغشی کې به پریوزي لکه څنګه عمر سعد وایسا وشول کربلا قتلانو سره وشول انجام ډیر بھیانک انجام وتلو یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې
صلوات یاد وساتوي کله استوي عظیم ذکر دی ثواب نیاسه استوي ثواب نه پورته دا یاد وساته نورانیات درکې راولي زړه نه نفاق وبسي درجې د بلندي کېږي دینه پورته بل ذکر شتانه کله صلوات وستوي اهل بیت باندې اللهم صل علی محمد روایتو کې رغلی یاد دیو من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر الى الاخره زنه ګناهانی د سید یاد وسته څنګه سزا ډیره زر ملويږي اخرت ته سزا نه پدې کیږي زنه ګناهانی شته دي اخرت ته سزا نه پدې کیږي اندغه دنیا کې د سزا ملويږي او د نوٹ کوی دا یاد وساتوي ته د ما دین نقدی ملانه د نسیا د چولې دلې د کابر چا سوبونه لیدلې دي چا سزاوانی لیدلې چوک رغلی دي کابر نه چوک رغلی دي برزخ نه چوک واپس رغلی دي نه اندغه ځکه وا سزا د تاوال ملويږي اخرت خبري خپل ځکه دي اغوی نه وا ګناه سره وته کې رغلی دي سزا اندالته ده والبغي على الناس چوک هم څه خلکو سره ظلم و ستم وکي یو مظلوم وځوروي یو نه حق واخلي چانه چا سره کبر وکي ظلم وکي معصوم د روایت کې چې اندغه دنیا کې د سزا ملويږي اندغه دنیا کې سزا به کسې من دی به اغنا بعد به بیا کبر او قیامت خبرې خپلې دي تو سوکسه د عمر سعد او د ابن زیاد وای لګ انجام تو سوکسوي انجام دا او 15 شپږو کالو کې نه ټول نابود شول کربلا سوره قتلان دي کنه ډیر ټایم نه دی تیر کړی ډیر زندگی نه دی تیر کړی هغه زندگی ته امید دا و چې مو به حکومتو ته ورسیږو نه مو ته ورسیږو مو ته بدوره نمونه ملو شي مو ته بڅ خلته زندگی ملو شي مو ته بڅ خلته بلډینګونه 6 سیلو کې ملو شي هیڅ نشول ملو 15 شپږو کالو کې ټولا واصل جهنم شول دای سزا ده دای انجام ده د قبر د ظلم د اهل بیت سره ټکارې خړله کسه مو ته ول درس هدایت درس دیو هدایت یاد وسه خپل ناخ کی وی انسان هدایت سکیږي د غناخ کو ذریعہ سے هدایت کیدای شي چونکه د ناخ کی موجودی دی اری وکاسته هدایت نه ملوي لکه کربلای مثال دی کربلا کې هر شته هدایت نشو ملاو ابن هور جوفی تو مختار فلم کې ډیر لیدل دی مولد سوره نصیحت تو مولد سوره کوشش وکړو چې مو سم ملو شي ملحق نشو مولا سره ډیرو کسان سم مولا خپل ملو شوی دی مولا خپل ورغله دی مولا خپل نصیحت ته کړی دی ځنه کسان ته مولا څخه خطونه واستول لکه کوم خات مولا بصری تستول او اغ ظالم بچی څه کوم ظالم کاس وو اغه خات ولا سفیر هم ابن زیاد ته حواله کړلو خات یا هبیر کړلو پس کسان نو چې نه صرف نصیحت او اثر نه وکړلو بلکې امام سے خیانت کړي دی امام سفیر یا ابن زیاد ته ظالم ته گورنر ته لوس کې ور کړي مولوی چارج ته هدایت نه ملوي هدایت ملويږي یاد وسه د درې څلور ناخ کو ته اشاره کوم مختصره یو ناخ قاعده دی چې خدای باندې مضبوط ایمان وي سنت س نام خور کیوي کنه پښتو خبر هغه خورنی تخم اثر کوي چې خور کې اثر ور کیوي لګ نام ور کیوي نو هغه زړه باندې کربلا اثر کوي عاشورا اثر کوي متمونه زدریا اثر کوي زو کې څه نام ور کیوي ایمان ور کیوي ایمان ختم نه وي شوه ان الله لهادي الذين امنوا قران دی څه هدایت هغه کسانو د پاره دی چې وی ایمان راوړي ویو خدای نه ډور وی خوفي وی خدای منلې وی انکار نه وی خدای نه د ایمان ډیر ضروری دی ایمان نخ کوي دا دیو ایمان د سیناخ کوي څنګه همیشه د پاره ډریږي یو د سینات کله مؤمن کله نه لکه ایمو ز مثال درکم ساده مثال درکم ایمو غم کې مؤمنان خوشاله او کې بیا مؤمنان نه یو بیا خوشاله او کې مې بیا ډولر چولې وی ها ته سوره ګنور نه کیږي خپل خونه خو خد ټوله میلاد ما راخسته وي پسار ما راخسته وي اچو خیال نستو چې چا بیماران وي چا برنزوران وي چا بخونه کې جنازه مړې خي وي چا بمتام وي موڅ څزداوي کوي د مؤمنه نشوله د ایمان نشولو قربان یو علامت دا ده یو علامت د ایمان دا ده يهدي الیه من اناب قران دی چې هدایت هغه څه کسان کیږي چې هغه کې توبه او استغفار ولا صلاحیت ورکیږي توبه کوي استغفار کوي پښیمان کیږي نادم کیږي تو سبلی دلی ځنه کسان ډیټ ویو مخبل لیاري باندې ویلاړ ده که کبرجان ده عمر بر کبرجان ده که ظالم ده عمر بر ظالم ده که غاصب ده عمر بر غاصب ده تو سبلی دلی ځنه کسان
نه ورسته کېږي خپل هغه نه غلطۍ نه اشتباه نه غلطې لارې نه ځنه کسانو کې دا صلاحیت ورکوي نظر ثاني کوي سوچ کوي ځان باندې چېره په غلط یم هر څه واپس شه لږ ځان یې سوچ وکړه زه تاسو ته یو ساده مثال موسی پرنسپل صاحب یوه کیسه کول هغه همدا ویله د معاشرې اصلاح باندې بحث و گفتگو مو ویل د خپل ځای کې ټیک د معاشرې اصلاح گفتگو خو ځنه وخت کې موږ د غافل شو ځان نه د ځان باندې نگاه کول ډېره ضروري ده زه همیشه نگاه معاشرې باندې وی کیدای شي ځان زه غافل شم مهم شاید چې ځان باندې نگاه انسان په کار دی کوي ته داسې خو نه وي چې ځان زه غافل یم ما کې خپله بیماریان یې رکي وي نورو بیماریانو علاجو پسې زه سار یم یهدي الیه من اناب یاد وسته هدایت هغسې کسانو ته میلویږي چې هغه همیشه دپاره تجدید نظر کوي زه تاسو ته یو ساده مثال په یولې دپاره دیر کوم کسه تاسو د ګوډي موډو کې سپریږئ ګوډي چلوئ مثال یو مقصد طرف ته روان یې مثلا یو کس زه به مثال در کوم بوډکي ته روان دی بوډکي په ځای مکمل اپوزیټ لیارې باندې شرکو لیارې نه روان دی سره خبر نه دی خو که څوره زر خبر شي چېره په غلطې روان یم اپوزیټ روان یم الټا روان یم او اشتباه نه پویه شي غلطۍ نه پویه شي واپس شي نقصان به ډېر کم وشي پټرول به ډېر کم خرج شي مقصد ته به ډېر زر ورسي خو که یو کس نه خپلې غلطۍ نه ودرېږي څه نه بس همدا لیاره ما نیولي دی نه وپسېږم چېرته به ورسېږي دا راته وایه کیدای شي مرګ سره روبرو شي کیدای شي اکسیډنټ وکړي کیدای شي ډېر بې ځایه وځي مقصد به خراب شي یاد وساته انسان همدا شی دی او زندګۍ کې چې کوم ځای کې پوه شولې چې دا غلطي دی دا اشتباه دی اوشه ما په ودرېږه زه ته ما ودرېږه هټ درمي ما کوه ډیټ ما جوړېږه داسې کسان معاشرې کې کام دي او ډېرو کسانو کې ظلم کبر زیاتی کینه بغض عداوت شته دی هغه ودرېږي څه نه زه خپلې خبرې نه ولاړ یم نشم ورسته کېدی پښتو کې یو ما تاسو لطیفه یاد دی خو خپل سبا کار کې دی څه یو پښتنه نه څه پښتنه کېږي څه وړ کې عمر د سوره دی هغه ورته سره مثلا 30 سال پښتنه ونه کېږي څه وړ کې لس کاله مخکې دا انده ویلي او لس کاله وروسته دا 30 سال هی څه نه پښتنه یوه خبره دی حقیقت دی پښتنه یوه خبره دی دا حقیقت دی نور پښتون چې ته غلطۍ نه سوچ نه کوي اشتباه نه سوچ نه کوي کبر نه ظلم نه غلطۍ نه ګناه نه سوچ نه کوي تجدید نظر ډېر ضروري انابه عربی کې تجدید نظر ته ویلی همیشه ځان سره سوچ کوه بشترې ته شي څوملې سوچ کوه زندگی تلی نه دی څه دنیا نه نن به وي صبحل به نه وي چوک دنه خپا دي چوک دنه مرور دي چوک د ازار کړي دي چا سره د کبر کړي چا سره د ظلم کړي چې ویلي نه وي هدایت مغسې کسان کېږي چې هغه تجدید نظر او استغفار او توبې صلاحیت ورکوي دا ماده ورکوي هغو ته خدای صلاحیت ورکوي کربلا کې دې مثال موجود دی هور بزرګوار ته ویلي دوره غټ مقام میلاو شو هور څه فلسفه وه هور کې تجدید نظر صلاحیت ورکوي هور بزرګوار کې تجدید نظر والا صلاحیت ورکوي چې کله لسم شپه شي د وړو وړو سیدانو یتیمانو فریادونه جوړوانې واوري و طرف ته خیمونه مناجات سورې د قرآن سورې فریادونه جوړوانې کسي عمر سعد لښکر ته سترګې غړي دا ټول منظر یې مخ ته وي زوی راوغړي یوه جمله ورته وکړي یا بنیه کرامات الدنیا زائله والناس من الدنیا راحله نلحق بالحسین لأننا نفوز بالسعاده زوی علی نمیږي د هور بزرګوار زوی علی سترګې خو وغړوه دنیا ته لږې سترګې وغړوه دنیا هر څه ختم کېږي واورېږي زرق و برق و جاه و جلال و مقام و نما جمع دولت هر یو شی انسان هڅي دنیا نه چې پتې کېږي مون څو یې لږ یو ډېر ختم کېږي هسې هر یو شی نلحق بالحسین لأن نفوز ارڅه زهروز بی حسین سه ملحق شود تو دا څه تلی عمر کمیابی رته میلاو شي هغه تجدید نظر باعث جوړ شول او هور بزرګوار ته نن هغه مقام میلاو شوی دی هور علیه السلام باب الحوایج ګرځېدلی دی او باب الحوایج وړه هستی نه دی هور وړه هستی نه دی روایتو کې راغلي دي چې شب چهارشنبه نه وتی بود شپه هور بزرګوار پسې توسل شپه ده چوکا بود شپې کربلا ته ورسیږي کوشش وکړئ چې مولا زیارت وکړئ هور بزرګوار کې شپه تېره کړئ
څه خیل ته توسل ور سیوه کې هور لمنه ونیسه واسطه یې وګرځوم مولا حسین ته وک څه حاجت د پوره کېږي که نه. شا دور نه مخکې ناصر الدین قاجار بچی وه، هغه کې یو کس و تهران کې مولا علي کنین یې ورته ویله، غریب و غریبانه یې ډېره زیاته وه. هور بزرګور کابر ته راغلی و، هور بزرګور لمن یې ونیوله، څه مولا حسین ته یې ما شفرس وکړه، څه ما حال باندې رحم وکړي. دعای قبول شي، خوب کې مولا وکسي، خوب کې هور بزرګور وکسي، معذرت هور بزرګور ورته یي څه ای علي کنی مولا ایما اقا بدشاه د موته یی څه دی ته وایه، د مولا علي کنی ته وایه څه ته به د تهران ټولو نه امیر کاس جوړیږي، څه لاړ شه. ما دولتونه ډېر کړل، هور بزرګور دولتونه ویر کوای شي، یاد وساته څه ته نه غواړي. ناصر الدین قاجار زمانه کې اندغه مولا علي کنی د تهران امیر و کسانو نه حساب شوی و، دومره دولت هور بزرګور لمنې کې ویر کړی و. هر چا باندې ته سوال زری کولی، حکومت باندې لمنه نیولله، د هور کمالان دی عزدارو. شاه اسماعیل صفوي والا کم مو بیان کړي دی، څه هغه یو پیر شک و دغې خبرې کې څه هور ته توبه یې قبوله شوي دی که نه دی شوي. هغه څه وکړي، یې څه قبر یې خلصوم کسام یې څه قبر کې شته که نشته، جنازه یې شته دی که نشته، وعده وکړي څه که چیرې جنازه یې قبر کې صحیح سالم وي، زه پیږم چې مولا حسین څه قبول شوی دی، زه به عظیمه مقبره په جوړه کوم، که جنازه یې نه وي قبر کې زه به قبره میلیامیټ وګرځوم. اندې نیت سره راشي قبر څه کله خلاص کي وکسي څه د هور بزرګوار جنازه داسې صحیح سالمه ایښې دی لکه نن یې قبر ته کوز کړی وي. اکوم د سمال څه ورمنې زهرا سلام الله علیها د هور بزرګوار ټنډې باندې تړلی و، هغه د سماله ماسې صحیح و سالم وي. تاسو د ټکې ما نه به اورېدلی وي، مولا حسین هور ته یو ټکی کړی و، یوه جمله یې ورته کړې وه، سکلت که امک یا هوره مور د په متام کېنه. مور یې ورسې یاد کړې وه. هغه ټایم کې چې کله هور د مولا جلاب نیولی و، ای مولا وفاداری لگا وکسا، ای مولا بیا سیلا لگا وکسا. کله اندا هور مولا سے ملحق شي، مولا سپی وګرځيږي، نو بیا مولا ایو ټکی په بدلی کې دوای نمونه ور کوي او دوی سیلې ور کوي اجرونه. اخ ټکی بدلی کې یو ټکی وته دسی وکی چې کله شهادت ته ملو شي، مولا هور جنازین چې کله کینی کنه دوای نمونه ور کړي دیو، یو ټکی دا شی وته وکی او ته ایڅ هورا مور نه د برکات خدای کې دا څه تونی هور نه ما یخې دی، واقعا څه ته هور ګرځېدلې، واقعا څه ته هور ګرځېدلې، خدای د مور نه برکات کې دا وا. دویم ټکی چې شی وی زدور وغان دا ده، تاسو سترګو کې نام روغو مجلس نه قبول شوی دی.